اوس ګورئ د مذکر لرې دپاره قریب بعید بعید معنا ده دور بعید بعید اسماء اشارات بعید یعنی لرې دپاره چې لرې دپاره مذکر وي که نه نو هغه دپاره به ذالک راځي چې واحد وي ذالک مذکر او واحد دپاره اوس تسنیه ده نو دا ذالک پلس ذالک نو د دې نه شو ذانک ٹھیک شو ها ذالک پلس ذالک هغه د شو اولئک نو دا اولئک وګورئ د مذکر دپاره ملائکه دی او د مؤنث دپاره ملائکه او د مؤنث لرې دپاره تلک راځي تلک واحد مؤنث دپاره د لرې چې کوم نه موږ نه بعید وي دور نو هغې دپاره به موږ استعمالو تلک ورله راځي ټیک شوه نو ګورئ ذالک پلس ذالک هغې نه ذانک شو نو تلک پلس تلک هغې نه شو تانک شو ٹھیک شو ها اوس ورته مخکې ګورئ تلک پلس تلک هغې نه شو اولئک نو دا اولئک یاد وساتئ دا د مذکر دپاره هم دی او د مؤنث دپاره هم د لرې دپاره مذکر او مؤنث لرې چې نن وي هغې دواړو دپاره اولئک راځي ها اولئک ها اوس ګورئ زه وایم ذالک طالب ها طالب دی واحد دپاره مثالونه لیکو ها واحد مذکر واحد عمده واحد بدلته کې لګېدلی دی هغې د لاندې لیکو اوس وایم وہ طالب علم ہے هغه طالب علم دی هغه چې کوم لرې ښکاري دا طالب علم دی نو هغې دپاره راځي ذالک طالب ذالک مبتدا شو او طالب والله خبر شو ځکه ما تاسو ته ویلي اسماء ضمایر اسماء اشارات که دا قریب والا دي که بعید والا دي دا دغه دي معرفه دي نو مبتدا موږ سره معرفه او خبر نکره نو ذالک اسماء اشارات ټول معرفه دي نو ذالک اسم اشاره ده لرې دپاره نو ذالک طالب وہ طالب علم ہے بیا ګورئ د دوو دپاره ذانک طالبانی هغه دواړه طالبان دي وہ دونوں طالب علم ہے ٹھیک شو لرې دپاره وہ دونوں پرون هذا معنا یہ طالب علم ہے هذا یہ طالب علم ذالک وہ طالب علم ہے ٹھیک شو هذا معنا سره یہ طالب علم ہے اور ذالک څه معنا ده وہ طالب علم ہے ٹھیک شو او ذالک طالبانی وہ دو طالب علم ہے اور اولئک طلاب اولئک طلاب دا طالب جمع طلاب دے طلاب ٹھیک شو اس دا مذکر دا پارو اس مؤنث دا پارا گوریں مؤنث دا پارا تل کا راضی زویما دا طالب نہ طالب کوم نو تل کا وہ طالبہ ہے تل کا طالبۃ ہا طالبہ وہ طالبہ ہے نو تل کا طالبۃ ٹھیک شو بیا دو طالبانی دی نو بیا تانکا طالبتانی تانکا طالبتانی وہ دونوں طالبہ ہیں آغا دوانا طالبانی دی طالباتی ٹھیک شو او بیا آغای دا مؤنث دا پارم اولئک راضی ها
اولئک طالبات مذکر دپاره طلاب راځي او مؤنث دپاره طالبات راځي. اولئک طالبات ٹھیک شو. ها یا گورے ہوتا ذالک ولد وہ لڑکا ہے. ذالک ولد وہ لڑکا ہے. ذالک ولدانی وہ دونوں لڑکے ہیں. اولئک اولاد وہ سب لڑکے ہیں. ٹھیک شو. غټول لکان دي. ها غټول لکان دي. ٹھیک شو. بیا گورے ہوتا تلکا بنتن آغا جنیدہ. تانیکا بنتانی وہ آغا دوانا جنکی دی. وہ دونوں طالبات ہیں. وہ دونوں لڑکیاں ہیں. بیا اولائکا بنتانی اولائکا بناتن. اولائکا بناتن وہ سب لڑکیاں ہیں. یا پختو کی گو رہی ہاگا ٹولی جنکی دی. ٹھیک شو. نو گو رہی دا دیکھو گو رہی دا طلاب مذکر دی. ٹھیک شو. طلاب مذکر دے خبر دے داغل پر او عاقل دے عقل والا دے. ما تاسو ویلو مخلوقات اللہ پاک په دو حصو تقسیم کړی دي. دا مخلوقات چې دي دو قسم دي. یو ته عاقل وي یو ته غیر عاقل وي. عاقل مطلب عقل والا شعور والا عقل والا. نو عقل اللہ پاک درې قسمه مخلوقات لور کړی دي. انسان جنات فرشتے. انسان جنات فرشتے دی عاقل دي. د دې نه علاوه نو ټول غیر عاقل دي. نو ګورئ ما تاسو ته ویلو کله چې مبتدا جمع وي خو عاقل وي نو خبر به مولا جمع راځي. او که مبتدا جمع غیر عاقل وي خبر به مولا واحد مؤنث راځي. اوس ګورئ که خبر جمع عاقل وي نو مبتدا به مولا جمع راځي. او که دا خبر جمع وي او غیر عاقل وي مبتدا به مولا واحد مؤنث راځي. ٹھیک شو. نو ګورئ دلته کې طلاب عاقل دي. عاقل خبر. ٹھیک شو. دا طالبات گورے طالبات عاقل خبر. نو مبتدا مولا جمع رالا ځکه دا عاقل خبر دی. دا خبر چې نه دا عاقل دی. نو ګورئ اولئک ورلا بیا جمع راله. ٹھیک شو. ها اوس ګورئ غیر عاقل زویما کنه زیو مثال مثلا زویما ذالک کتاب. ذالک کتاب غیر عاقل. دلته ورته غټ لیکما غیر عاقل. مثالنا. ٹھیک شو. دا غیر عاقل مثالنا. نو اوس بګوره مبتدا بمونګه خبر بمونګه غیر عاقل راولو. خبر بمونګه غیر عاقل راولو. مثلا ما ته ګوره زما اولئک کتاب. نا ذالک کتاب. ذالک کتاب ها کتاب دے. ٹھیک شو. او دا کتابو کرے غیر عاقل دے. نہ انسان دے دا کتاب نہ جناتو نہ دے او نہ فرشتہ را. کتاب یو غیر عاقل دے عقل نہ لري. ٹھیک شو. او خبر دے مونږه. نو ګورئ چې واحد کتاب دے نو واحد خبر ول راغی. اوس دو کتابونه شنو تسنیه به دا مبتدا به ولا د تسنیه والا راشي. ذالک کتاب بیا ګورئ ورته ذالک کتابانی. ٹھیک شو. ذالک کتابانی. ٹھیک شو. اوس ګورئ دا کتابانی خبر دے او تسنیه دے نو مبتدا به ولا تسنیه رااله. ٹھیک شو. اوس ګورئ غیر عاقل جمع راولو. نو ګورئ ورته د کتاب جمع کتب دے. کتبن. دا کتبن جمع مکسر دا او د کتاب جمع دا. ٹھیک شو. نو دا خبر دے. نو اوس پر دیلا مبتدا څنګه راولو. نو ګورئ اول دی خبر ته ګورئ چې عاقل دی که غیر عاقل دی. که غیر عاقل دی بیا به ولا واحد مؤنث راولي. نو دا بشي تلک کتابن. تلک کتبن. تلک کتبن. نو دا تلک واحد مؤنث اشاره مولا ذکر ولا چې دا خبر چې دا جمع دا د غیر عاقل جمع ده. خبر د غیر عاقل جمع ده. نو دلته تاسو ګورئ غیر عاقل جمع
خبر غیر عاقل جمع ده غیر عاقل جمع دلته ولې مبتدا ولا جمع راوړه ځکه چې هغه عاقل دی نو چې کله خبر عاقل وي او جمع نو بیا به ولا مبتدا هم جمع راوړي او کنه دا خبر دا جمع وي خو دا غیر عاقل جمع وي نو بیا یاد وساتئ چې هغه لپاره به واحد مؤنث صيغه راځي که هغه دا مبتدا دا خبر که مذکر وي که مؤنث وي خو چې د غیر عاقل جمع خبر به مبتدا به ولا واحد مؤنث راځي ٹھیک شو لکه مثلا زه اوس یو بل مثال تاسو له د بعید دله درکوم اوس ګورئ زه وایم تلک نافذة یا تلک مروحة یا ګورئ صبوره صبوره بورډ ته وایي صبوره څه ته وایي بورډ ته وایي نو زه وایم چې کله خبر موږ سره مؤنث وي نو مبتدا به ولا مؤنث راځي نو زه وایم تلک صبورة تلک صبورة وہ تختہ سیاہ ہے یا وہ بورڈ ہے پختو کې مونږ ها بورډ دی ٹھیک شو بیا ګورئ ورته دوه بورډونه زه راولم نو ګورئ ورته تانیکا صبورتانی ٹھیک شو بیا ګورئ صبورات چې ده کنه صبورات دا د صبورتون د یو بورډ جمع چې ده صبورات راځي نو ګورئ ورته دا به شي صبوراتون وګورئ جمع ده خو د عاقل ده او که د غیر عاقل ده نو یاد وساتئ دا صبورات چې دی دا بورډ ته وایي نو دا بورډ نه انسان دی نه جن دی نه فرشته ده ٹھیک شو د دریو کیټګوري کې نشته د دریو قسمونو کې نشته نو غیر عاقل دی چې کله غیر عاقل وي او جمع وي نو هغې لپاره به مبتدا څه راځي واحد مؤنث راځي نو دې لپاره به هم تلک راشي تلک صبورات ګورئ تلک کتب مذکر جمع لپاره مبتدا واحد مؤنث صيغه راغله او د مؤنث جمع لپاره خبر مؤنث جمع را ٹھیک شو هو غیر عاقل دی نو غیر لپاره واحد مؤنث راغله ٹھیک شو نو د غیر عاقل که مبتدا وي که غیر عاقل مبتدا وي او جمع وي د مبتدا جمع شي نو خبر به ولا واحد مؤنث صيغه راوړي که مذکر وي که مؤنث وي او کله چې خبر دا خبر چې کله جمع شي خبر چې کله جمع او د غیر عاقل جمع وي غیر عاقل وي خبر چې کله جمع او غیر عاقل وي نو یاد وساتئ که مذکر وي او که مؤنث وي مبتدا به ولا واحد مؤنث صيغه راځي لکه مثلا دې مثالونو ته وګورئ ٹھیک شو نو دا زمونږ د اسماء اشارات د مبتدا په ځای باندې د استعمال نننی درس او پرون چې کوم موږ سبق ویلو هغه مبتدا په ځای باندې موږ واحد د مبتدا په ځای باندې موږ اسماء اشارات لګولیو قریب والا نزدې والا هذا قلم هذان قلمان هؤلاء اقلام ٹھیک شو نه هؤلاء نه هذه اقلام دا غیر عاقل او داسیو ٹھیک شو او بیا بل مثال مې درله درکړو تلک نه هذه صبورة دا بورډ دی هاتانی صبورتانی دا دوانه بورډونه دي بیا هذه صبورات دا ټول بورډونه دي او نن مې راته په غیر عاقل کې د بعید والا اشاره استعمال کا ذالک کتابانی او بیا تلک کتبون دا کتاب جمع چې کله رااله نو دا کتاب غیر عاقل دی نو یاد وساتئ کله چې غیر عاقل جمع او که د مذکر وي که د مؤنث وي خو هغه دپاره به خبر هغه دپاره به مبتدا واحد مؤنث راځي څنګه چې دا دي ٹھیک شو او چې کوم عاقل وي که نه نو هغه د واحد دپاره به هماغه واحد صیغه راځي د تثنیې دوو طالبانو خبر دی طالبانې نو هغې دپاره طالبان د تثنیې دغه راځي اسم اشاره راځي او چې کله جمع د عاقل
نو هغې دپاره به مبتدا جمع راځي چې خبر جمع او عاقلي نو مبتدا به مولا جمع راځي او چې خبر جمع او غیر عاقلي وي مبتدا به مولا واحد مؤنث راځي که دا خبر مذکر وي او که مؤنث وي ٹھیک شوه نو دا یو خبره ورته دې ځای کې ولیکئ د غیر عاقل جمع که مذکر وي او که مؤنث وي خبر به ورله غیر عاقل جمع لپاره به چې خبر د غیر عاقل جمع وي که مذکر وي او که مؤنث وي مبتدا به ورله واحد مؤنث صیغه راځي ٹھیک شوه دې ته اوس ګورئ دا به ورته غټ ولیکئ ها دا ورته دلته کې ولیکئ که مبتدا د غیر عاقل جمع وي که مبتدا د غیر عاقل جمع وي ٹھیک شوه مبتدا چې مبتدا د غیر عاقل جمع وي که مذکر وي او که مؤنث وي که مذکر وي دا مبتدا که مذکر وي او که مؤنث وي خبر به ورلا واحد مؤنث راځي مثلا ګورئ مثال ته ګورئ مثلا زه وایم مبتدا چې د غیر عاقل جمع وي ښه نو مثلا ګورئ ما تاسو ته هغه مخکې ویلي القلم جديد دا قلم نوی دی القلمان جديدان الاقلام جديدة الاقلام جديدة وګورئ الاقلام مبتدا دی خبر ولا واحد مؤنث راغی ٹھیک شوه دغه شان اوس ګورئ که خبر د غیر عاقل جمع وي که خبر غیر عاقل جمع وي که خبر دا موږ سره 1 نمبر خبره وه او دا موږ سره 2 نمبر شوه که خبر غیر عاقل جمع وي که خبر غیر عاقل جمع وي که مذکر وي او که مؤنث وي که مذکر وي او که مؤنث وي که مذکر وي او که مؤنث وي نو مبتدا با ورله د واحد مؤنث راځي مثلا ګورئ د مذکر مثال تلک کتب او د مؤنث مثال تلک سبورات نو دوانو د پاره اوس دلته کې ګورئ الاقلام جديدة ٹھیک شو او کله دلته کې راشي السبورات
ومقه جدیدتون بولا راشي مثلا ګوره ورته زه دلته لیکم السبوراتون السبوراتو جدیدتون السبوراتو جدیدتون نو ګوره دلته مولا خبر السبوراتو مبتدا شو جمع ده د غیر عاقل جمع ده نو جدیدتون ولا واحد مؤنث راغی علی کلامو مذکر دی او د غیر عاقل جمع نه مبتدا دی نو خبر ولا واحد مؤنث راغی دواړو له واحد مؤنث راغی که مذکر وي او که مؤنث وي ٹھیک شو ٹھیک شو ها او دلته کې وګورئ چې کله مبتدا خبر او د غیر عاقل جمع وي که مذکر وي او که مؤنث وي خو اسم اشاره به ولا مبتدا به ولا واحد مؤنث راځي نو ګوره کتبون مذکر دی غیر عاقل جمع ده نو هغې دپاره مبتدا تلک راغی واحد مؤنث راغی او سبوراتون د غیر عاقل جمع ده مؤنث دی هغې دپاره هم تلک خبر مبتدا راغی ٹھیک شوه نو دا ډېر اهم ترین سبق دی اکثر طلبه کرام چې دي هغه په دې کې لږ شش و پنج کې وي لږ په مشکلاتو کې وي او وجه دا ده چې صحیح طریقې سره په دې ځایونو باندې نه وي پوه شوې او دا ډېر اهم سبق